خبره دا ده چې د تبلیغ دا کار چې دی که نه دی په ټوله دنیا کې خیر راوستی دی. 1983 کې ما بنرو ټاون کې سبق وی نو 2.5 لکه دینی طلبه وو، اوس 38 لاک دي. الحمدلله دا تبلیغ برکت دی. موږ سره یو ماشوم به سبق وی هلته بنرو ټاون کې، نو هغه پلار په فرانس کې جسټس و. څه کې فرانس کې جسټس و. موږ ورته ویل که پلار دې فرانس کې جسټس دی هلته کم ځای نه پکې لا حافظ جوړېږي. وی پلار مې تبلیغ کې څلور میاشتې ولګولې نه ځای موس عالم جوړي حافظ جوړي. دا تبلیغ برکت 35 مالک کلکانو بنرو ټاون کې ټول د تبلیغیانو زم زما والد صاحب او مور 300-400 سال زنګ په خاندان کې عالم نشته. دا تبلیغ برکت دی. نو تبلیغ کې خپل بچي ولېږي، تبلیغ کې تبلیغ والا سره کېنه، فضل اعمال تعلیم کور کې کوي، تبلیغ والا سره تعلق ساته. د ګناهونو وجې پریشانې راځي، د ګناهونو وجې پریشانې راځي، د ګناهونو وجې پریشانې راځي. نو 5 وخته مونځ کوئ، شرعي پرده کوئ، د ګانو بجانو آلات نه ځان کنټرول ساته، او کله کله جماعت کې وخت لګوئ. دا جماعت راغلی دی نو دا ښځې راغلي دي 4-5. اوس وګوره دی بچیم پریښي دي او دی خپل کورم پریښی دی او خپل خاوندان چې دي د هغې روزګارونه دي، کارونه دي. نو مطلب هغې هم ورسره راغلي دي، ولې دې دنیا کې نه اوسېږي، دې دنیا کې اوسېږي. نو تاسو ټولو درخواست دی چې ټول خپل خاوندان تبلیغ کې ولېږي، خپل بچي تبلیغ کې ولېږي، او خپل کور کې د فضل اعمال پښتو کې یا اردو کې تعلیم کوي. او زنګ جماعت کې اقصا مسجد کې د ماښام تعلیم کېږي، د بت پر ماښام گشتي، د بت مازیګر گشتي، د بت پر مازیګر گشتي، او ماښام تعلیم وي. هغې کې خپل زنان د خپل دا زنانه چې نه دي د خپل سړي او خاوندان او بچي دا رالېږي. نو چې ماحول وي د بچو نه تنګ یو، نو چې بچو تربیت نشته نو تنګ به ته یې که نه، تنګ به یې که نه، هغې سره په جنګ او تنګ به چې دین نی نو دا جګړي. نو ټولو درخواست دی چې تبلیغ والا سره تعلق ساتئ، دې پر دعا کوئ، دې سره مینه کوئ، او د الله په لار کې وخت هم لګوئ. دا کمې ښځې چې کور ناستي نو ناستي، خو چې کمې ښځې بهر ته وځي او 3 ورځې تبلیغ کې ولګوي، نو شپه ورځ مونځ، شپه ورځ ذکر تلاوت، شپه ورځ دیني ماحول، نو هغې دا فایده وشي چې بیا کور کې هغې ترتیب برابري. نو دې لپاره د وخت لګولو لپاره تیار شئ، د وخت لګولو لپاره تیار شئ، او د جماعت لپاره تیار شئ. انشاءالله زما کور والا هم ځي او زم د کور نه هم یو سړی ځي، نو زه خو تیار شوم. وی هغه تبلیغیان وی بیان بغیر تشکیل دا هوایي فایرنګ دی. بیان بغیر د تشکیل نه دا هوایي فایرنګ دی. لہذا جماعت تیاریږي نو 2 جماعته وباسئ، 3 جماعته وباسئ. او دا درس اوس شروع شوی دی، د طور پر نورو زنانو ته هم دعوت ورکوئ چې درس له راځي. دا نه چې درس نه راوځي او بازار کې ګرځي، بازار کې مه ګرځئ، درس له راځئ نه واپس کور ته ځئ. نو د الله په لار کې وخت لګوئ. نو اوس دا څونه زنانه چې راغلي تبلیغیانې، نو دې سره خپل نومونه ولیکئ، د خپلو خاوندانو نومونه ولیکئ، او د الله په لار کې وخت ولګوئ. نو څونه زنانه چې راغلي دي تبلیغ والا، دې کاغذ قلم راوالی او ټول نومونه ولیکئ او تشکیل وکئ او جماعت